ما چې کوم حدیث ستاسو مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولوستو دې کې زمونږ ستاسو خو پیغمبر وایي چې څلور کارونه دي چې دا څلور واړه کارونه یو انسان د الله د پاره کوي د انسان مخ مروت پکې نه د نومي انسان مخ مروت پکې دا څلور کار د چا په ژوند کې د هغه به ایمان پوره وي خو که دا څلور واړه کارونه سړی کوي او دغه طریقه نه چې رسول الله وایي نو ایمان به پوره نه وي اولنۍ خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي من احب لله څوک چې یو مسلمان سره مینه کوي محبت ورسره ساتي خدا محبت ساتنه سل پسلو کې نیت او اراده او د زړه قصد خدای رضا منګ او تاسو مینه ساتو ډېر خلکو سره زمنګ دوستانه مینه وسلرو خدا زمنګ او تاسو مینه دغه انسان سره د ثواب نه دا ولی نه زمنګ او تاسو مینه د مختلفو طریقو په وجه باندې یو انسان سره یو سره امانو کرکئی زما وسره مینه وسه ساتما چې ما او زما بچي بیره سرکاري نوکران کوي د دې مینه او د محبت وجه پړه کې دای ردی سړی ته زمونږ حاجت دی دکاندار دی سار او ماخام ول ورزو بیا به کوم خوازو د تم دې شیس کې حاجت دی رسول الله دغه مینه نه خي دا ستاسو د دنیا خپل تعلقي مینه دي هغه مینه د خدای د رضا او چې ستاسو ایمان پوره کیږي هغه مینه د خالصه د خدای د پاره بل قسم مینه خلق لري څوک یو پارټي کوي او هغه پارټي کې تمه او خلک ورسره مینه لري دي زمونږ پارټي کې دي تاسو به نه دي دنیا ملکونو تقسیم شوی دي انګريزانو موږ له تقسیم وکړو او د مسلمانانو کې پولي واچولې د مسلمانانو روریانو ټول دنیا چې انګريزان د مسلمانان تقسیم کړل نو څوک د مصر شو څوک د سعودي شو څوک پاکستاني شو څوک بنگالیش او څوک د انډیا شو او څوک کابلیش اوس د دین په لحاظ موږ ټول روریانی لیکن د انګريز چې موږ کې پولي واچولې د دې پولو په وجه موږ پړونو کې بیلتون پیدا شو پیښوره د پیښوري سیمینه کې ځکه د پاکستاني او دغه مینه کابلی سي نشته د کابلی به د کابلی سیمینه ده هغه مینه به د پیښوري سي نشته تصوري مینه کې دا مې د ملک دی دا مې د وطن دی دا مې د کلی دی دا مې د رشتې دی خدای رب العزت چې د خپل پیغمبر ته وایي من احب لله دا ګوره مینه نه دي ته وطن په نومونو باندې ځان ګناهګار نه کی د پارټۍ په نومونو باندې د کسب او د پیشي په نومونو باندې د رسول الله وی من احب لله یو انسان سره سره مینه کوي د سره د مینې د دنیا اس تعلق نشتا فقط د یو الله د پاره سره مینه کو لرضا الا چې زمانه خدای رضا شي د سره زما مینه تبه ګاله کټ کې سم له سوچ کوا چې فلانی سره زما مینه د خدای د مینې وجه سره کیفیت د دې مینې وجه سره کته دا څوک په کلی کې پیدا کو چې ستا وسره مینه فقط لله یو سره دې پیدا کړو زبتا تکړه وکړم منګه کار نه کوم چې کوم کار کې زمونږ ایمان پوره کیږي موږ ځان له دین خپل جوړ کړی دی ورته تم بل لرو په یو لار روان یو تم بل لرو دویم ومن ابغض لله او څوک چې د چا سره بغض کوي خو ګره بغض د الله د پاره وسه کوي دې د پاره نه کوي سړي ماته پرون سخت خبره کړې و نه دا خو تاسو سره بغض ډړه کې ته خپه پرون یو بل څه خبري اړولې دي دا خبره د اړولو په وجه سستا په کې نه لګي نو ستا بغض دی ور سره یو څو ورځې مخکې ستا ماشوم لټک ور کړو او ستا ورارلې گزار ور کړو او ستا ورور سره جګړه کړو ستا ته اړه خپه دغه مين ګره دغه بغضونه خدای نه کوي ومن ابغض لله د انسان سره د پدې وجه بغض دې د سره بغض ساتم دې په ګناه کې مبتلا لري او داسې سړي سره چې مين کوم زم ګناګاریږم منګ او تاسو په مختلفو ګناهونو کې لګیای یو کس ماته وایي چې دا مکوا دا ګناه نه چې نه ځان وساته او زه مګ خپل کار بیا کوم
اقا سړی ما سره بغض پیدا کی په دې وجه چې موږ یې منې کوو د غلط کار نه دی پکې دی مړه د خدای د رضا دپاره به د سره بغض ساتم دغه بغض د خدای د رضا دپاره به تا ایمان برابر کی د دې نه دریم خبره رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي واعطى لله یو سړی چاله ورکړه کوي صدقه وباسي اسی پیسې هدیه چاله ورکوي او تحفه چاله ورکوي خو دا ورکړه چې د صدقې کوي دا ورکړه چې د څه کوي څه د مخ مروت دپاره نه وي ان اعطى لله بعضې وخت کې موږ او تاسو یو ځای کې چانده ورکوو هغه ځای کې یو سړی د اعلان وکړي ګوره که دې ځای کې ما له چانده را نه کړله زه به دې ځای کې ګوره بیا مړی پرېنږدم او دغه پیسې دغه ځای کې لګول د خدای دپاره نه دا خو موږ ته پته ولګېدي نه هغه سړی راته اواز کوي که دې دا را نه کړي ګوره بیا یې دلته مړی نه پرېږدم دا اعطا لله نه دی مسلمانه یکشه ګوره خدای هغه کار تاله قبلوي چې کوم کار ستا فقط خدای لري ابراهیم علیه السلام وایي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما بدني عبادت زما مالی عبادت زما د ټول د ژوند اړخ هر قسمه ګرځېدنه زما مرګ لله رب دا فقط دی والله دپاره بدې کې هېڅ مخ مروت نشته او زمون کار نومي کار د مخ مروت دپاره نه دی فقط دی یوال که څوک خفه کېږي زمونږ نه په دې خبره نو خفه دي شي مونږ خدای نه خفه کوو چاله چې له 100 روپۍ ورکې د زړه تمامې خبرې ختمې کړه تمامې خبرې په بړه کې دقه راوله یاره سبا به مړی ما د بچو له به بیا سبا د اوس د صدقې وي او یا به نه چې بچی راپسې صدقه کوي یا بیا نیت ښه وي یا بیا نیت ښه نه وي زه د خپل ځان دپاره د رب العزت د رضا دپاره د خپل ځان د بخښنې دپاره د یو 100 روپۍ لګوم